په تیش کې راغو ګریلو تنازه وه او د خپل پلار هم وژلی دی او بیا یې خپل مورکۍ هم وژلې ده. زه په دې حیران یم چې لکه څنګه په زما د ګوته جوړېږي او زه په ده باندې ډس کوم. هر وخت جګړه، په وړه خبره جګړه، په غټه خبره جګړه، او د دې محرکاتو د دې غټه غلطي دا ده چې زموږ د هلک په چې کوم دی نشه کوله. امجد تماشه راویسته، اول فایر په خپل ورور باندې وکړو، په ریاض باندې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. د سنګو سربند قبرستان دی، هلته موجود یم. پرون یو ډېره زیاته بده پیښه راپېښه شوې وه چې یو ځوان راوچت شوی دی او په خپل کور کې هغه هستي چې هغې ته پلار ویلی کېږي، او بله د هغې نه ډېره زیاته عظیمه هستي چې هغې ته مورکۍ ویلی کېږي. ویلی کېږي داسې چې دا په تیش کې راغو ګریلو تنازه وه او د خپل پلار هم وژلی دی او بیا یې خپل مورکۍ هم وژلې ده. دا تنازه، دا وجوهات، د دې پسې شاته څه محرکاتو موږ سره د علاقې د رمیز قاري صاحب هم موجود دی، د هغه متاثره کورنۍ د رور هم موجود دی، د رشتهداران د دې کلي خلک هم موجود دي. دیو سره به د دې مرګ په هکله تفصیلا خبرې کوو. غرض هم صرف دغه دی چې لکه د چا په مرګ باندې خوشحالېدل لکه نه دي پکار. صرف دغه پیغام، صرف دا میسیج دا د عام ولس ته، د پېښور خلکو ته، بلکې د معاشرې ته دا ورکوو چې تاسو د صبر، د برداشت تحمل کوئ. لکه هېڅ دې مونه که، او زه به ووایم چې لکه خپل کور ته د نقصان ورکړو، خپل ځان نه د خپلې مټې کټ کړي، خپلې ګوتې کټ کړي. ستاسو ډېره مهرباني ټایم راکولو. دا راته ووایه چې دا واقعه راپېښه څنګه شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره په دې غم کې ځان شریک کړو. واقعه راسې راپېښه شوې وه چې د دې هلک د امجد خو د وخت د سر نه په کور کې د جګړو یو ریکارډ جوړ کړی و. هر وخت جګړه، په وړه خبره جګړه، په غټه خبره جګړه. جګړې دې ته ورسېدي چې د خفګان نه مور ته هډ اټیک وشو. کله چې مور ته هډ اټیک وشو نو په کور کې موجوده ریاض چې دغه قبر دی، او ورسره موجوده زموږ چې کوم ماما دی هغه قبر دی. نو مورکۍ ته هډ اټیک وشو، نو دا ټول په کور کې موجود و. نو امجد او د ریاض په منځ کې داسې څه خبرې راغی چې ریاض امجد ته وویله چې دا ستا د لاسه دا مور مړه شوه، تا به نشي کولې، تا به تماشې کولې، تا به غلط په جلسونو کې ناستې کولو. هغه خفګان د وجې نه نن زموږ دا مورکۍ د دنیا نه لاړه. بس په دې خبره باندې نور څه خبرې نه دي شوي. امجد تماشه راویسته، اول فایر په خپل ورور باندې وکړو، په ریاض باندې وکړو. هغه په هغه ټایم باندې ووژلی شو، او بیا په خپل پلار باندې فایر وکړو، او په هغه ټایم باندې پلار هم په کور کې چې کوم دی هغه نه رخ ووتو، په کور کې پلار هم ووژلی شو. رمیز قاري صاحب دا راته ووایه، دا واقعه پرون دلته په دې سربند کې، په پیشتخره کې، په دې خوشه علاقو کې ډېر زیاته خوره شوې وه. او هر سړی موږ چې په دې لاره هم راتلو نو چې چا نه به هم تپوس کولو یا چا سره هم ذکر کولو چې هلته ځو، نو یقینا دې ته ډېره زیاته بده پیښه وایي. دا راته ووایه چې دې واقعې پسې شاته چې کوم هغه وجوهات جوړ شوي، څه محرکات دي، هغه را سره شیر کړي چې زموږ د عام ولس ته خبر شي. د دې واقعې نه مخکې خو خبرې داسې دي، زه به دا ووایم چې د چا په کور کې هم نوجوان په دې غلطۍ کې مبتلا وي چې کومه غلطۍ کې زموږ د ماما زوی امجد مبتلا و چې هغې ته ویلی کېږي نشه. خو هغه نشه د ایسو نشه ده، او یوازې د ایسو نشه نه په نن سبا وخت کې دا نوجوانان په دې شټینګ بودل کې د نشې ګولۍ واچوي، نو هغه نشه به هم ده کوله. نو هغه نشې دې حد ته خبره رسوله چې خلیل مومند او سربند، سنګو، لنډۍ، پیشتخره، دا ټوله علاقه په دې غم باندې ودرېده. موږ سره په غم کې ځان هم شریک کړو، او د دې محرکاتو د دې غټه غلطي دا ده چې زموږ د هلک په چې کوم دی نشه کوله. زه تاسو سره خپل تعزیت هم کوم، او تاسو له صبرګیري هم در کوم چې دا بده پیښه ده. خو لکه دا شي زموږ په معاشره کې ډېر زیات راننوتی. اکثر موږ ځو 400 ثوابه دي ځایونو ته، ورور را پاسېدلی، ورور یې وژلی،
چا مورکۍ باندې ډزې کړي، چا خپل سکه پلار وژلي. نن هم په پبو کې یو واقع شوې ده، کیدای سي تاسو په دې واتساپ یا په دې میسجو کتلي یا دوه ورونه خپلو کې په جنګ او خپل پلار یې وژلی دی. بیا راغلي چې کله پولیس هغه ګرفتارۍ کوشش کړی نو هغه پولیس سره هم ډزې کړي، پولیس په مقابله کې بیا هغه دواړه لګېدلي دي. لکه دا داسې پیښې دي چې دا ډېرې وړوکې مسلې وي، خو د دې نه بیا داسې چې دا خاندان ختم کي. دا راته ووایه پرون خو تا سره ستا والد صاحب جانس کاکا، ستا ورور ریاض او مورکۍ دا ټول موجود دي، امجد راغو او دا هر څه یو که څه پاتې شو تا سره دا راته ووایه. هېڅ هم نه، هلته شاخاورې دي دې ته به ګورو، بس نور خو هېڅ هم نشته. آیا کور ران شو که نه ټول کم قبیله ختمه شوه؟ زمونږ پې باندې غونډه ملا ماته شو، اون کور هم پې باندې غرق او تباه شو. تاسو دې ټایم کې چېرته وئ چې دا واقعه راپېښېده؟ زه ومه په رنګ روډ، ما ته والد صاحب کال وکړو وایي راشه، مور دې وفات شو. درغلمه بس 4-5 منټ په پکې تېر و چې زه خپل د نیر حدود له ورسېدم، بیا راپسې کور نه کال وشو، وایي والد صاحب دې مو ویشتو او ورور دې مو ویشتو، وایي دواړه مړه دي. نو به بیا مونږ په پته نه وي پوه چې رالو، بس دې یې ګاډي کې اچول، بس زه هم ورسره لاړم هسپتال ته. بس پوسټمارټم یې وشو چې راتلو به شپه وه. هسې په ټلیفون باندې داسې سوال جواب راتلل، بیا ماشاءالله ستا حوصله هم ښه ده هغه ده. یقین راځي د چا چې مطلب دا چې ما ته چا وویل چې راشه مور دې مړه شوه، بیا یو ساعت پس درته ټلیفون راځي چې یاره راشه رور دې مړ دی او پلار دې مړ دی. څه یقین ستاسو راتلو چې داسې کیدای شي؟ یاره جي بس یقین راتلی شي، هسې څوک نه وایي، خو بس حوصله به نه بېلي، حوصله به ساتي. بس د وخت مقابله ده کوو، بیا بس ګورو الله دې دې نه بتروي، خطرونه بترې شته. دا مورکۍ ډېر وخت نه بیماره وه یا هسپتال له تلې وه نه وتلې، د ورور سره به وایي چې عام روټین کې به هم جنګ جګړې کېدې، دا څه دغه حالات وو. زه صرف د دې غرض دپاره ویم چې لکه زمونږ کور کې هم ځوانان شته، زما نه هم بچي پیدا دي، هغه هم سبا راغټېږي چې دا څنګه د دې بدو ښکار شوی او د دې آیس د نشې ښکار شوی و. یاره جي بس دا خو بدقسمتي راشي، بس زمونږ په علاقه کې په معاشره کې ډېر داسې خلک شته دی چې د دې په نشه کې مبتلا دي او غرق او تباه دي پکې، ورککړ دي پکې. نو دا خو داسې نشه ده چې بس په دې باندې راوړې دي، بیا به نه په خور سسته کې او نه به په مور سسته کې. به چې یو سړی په پلار او په ورور سسته نه کوي، نو نور څه په دنیا کې. طارق شاه خان، تاسو هم د علاقو د شم ګوند حجرو کې مړي ژوندي کې یو بل سره یو ځای کېږئ. دا راته ووایه چې دا آیس متعلق دا ویلی کېږي چې په سربند کې، په پشتخره کې، په دې ډېرو ځایونو کې لکه هلکان دا پټه کوي، پلار ترې نه خبر هم نه وي، وروڼه ترې نه خبر نه وي، مور هم ترې نه وي خبره. بنیادي خبره دا ده، زه دا معلومات شیر کوم او په دې هدیره کې ما سره نور خلک هم موجود دي چې کوم سړی دا نشه کوي چې مطلب دته دا اندازه ډوکېږي نه چې دا زه چا سره څه کوم. دا ووایه چې دا شي څومره خور شوی زموږ په دې علاقو کې؟ زمونږ په دې سنګو لنډۍ په سربند کې په پشتخره کې دا شی دومره خور شوی دی که نه چې دا ګیر چاپېره څومره کیکري دا دیره خو وینې که نه، او په لارو کوڅو کې به د شپې د 11 نه پس روزي او ښه کولیان په دې لارو کوڅو کې ګرځي. دومره دا شی هم شوی دی، خو لیکن بس هر سړی ته خبر هم دی، خو ځان یې پې بس غلی کړی دی، په ځان یې غوږونه راوړي دي. ولې پولیس له دا نه دي پکار، پولیس ته خبر نه دی چې دا شی کولیان خرڅېږي. د دنیا خلک داسې کور بني چې 2-3 آیسمار به پکې نه دي، ټولو خلکو ته پته ده، خو بس نه پوهېږو چې دوی ولې پې باندې غلي دي. نو آیا داسې ظاهرېږي چې لکه دا هم دلته خرڅېږي یا نه د باړې یا د خیبر دا باړه کې نه خرڅېږي، دا هم دې غاړو پیسو کې خرڅېږي، هم په دې کلي کې خرڅېږي، داسې بل ځای کې نه خرڅېږي. نه ګینې چې مثال خبره خلک ورپسې یا لنډي کوتل ته ځي، یا ورپسې خلک باړې ته ځي، او یا ورپسې خلک ګینې تیرا ته ځي، هم په دې کلي کې خرڅېږي. خو وګورئ دا نشه ګران هم ده، لکه چیټا او دغه چرس چې چاته میلاویږي خو به لکه مخکې به دا دا د هغې نه ګران هم ده، د دې هغه اوزار هم داسې دغه غوندې کې میلاویږي. لکه دا نن چې دا بده پیښه راغلې ده، یو کور کې شوې ده، یار پلار خو یو ډېره غټه هستي وي، تا وړوکې رالوي کي، سوزنی کې بیا د سوزنی نه پس بیا تا راغټ کي، راغټېدو نه پس ته چې دی بیا هغه تا راولي خپل چم ګاونډ کې خپلو رشتهدارو ته ویښي چې یاره دا زما هغه زوی دی. نن هغه زوی راپاڅېدلی دی، یاره زه به د حیران یم چې لکه څنګه به زما دا ګوته جوړېږي او زه به په ده باندې ډز کوم. لانجې کونجې خو دا هر ځای کې هم کارم قبیله کې زه څه یم چې په امریکا کې به هم دا لانجې کونجې وي، خو لکه دا خو به نه وي چې زه به راپاڅم او بل په مری کښېنم چې یاره شابه بس زه تا وژنم. آیا دې سره مسله حل شوه؟ درې قبر ته راغه، هغه نن ورک دی، غیب دی، سبا به دا ونیولی شي.
او هلته به جیل له ځي. په دې باندې ووایي چې دا زموږ دا کوم دا زه به د کیمرامین ته م ووایم دا جوانان ما ته موجود دي او دا ټول زیات په زما پکې همزولي به م وي په دې ملګرو کې، ما نه به پکې کشران وي مشران وي. خو که موږ د دې خپل مخنیوی ونه کړو نو یقینا دا وایم دا معاشره به د دې نه حد ته زیاته ډېره بده پېښې ته به لاړ شي. لکه دا ګراونډونه دې دپاره آباد دي چې کوم ځای کې وي ګراونډ آباد دي د هغې هسپتال ویران وي، خو چې داسې نشې او دا تماشې نو موږ به روزانه دا ادرې به ډکوو هغه کوو. څه وایې دې باره کې طارق شاه خان؟ یاره زه خو به وایم چې په دا کلي کې د دنیا هسپتالونه هم شته دی، په هر ځای کې د منشیاتو هسپتالونه هم جوړ کړي دي، خو یا میاشت یا 2 ورځې په دې هسپتالونو کې تېرې کې واپس چې څنګه روزي دغه لکان منې کېږي نه، دا واپس هماغه خپلې ډلې له بیا ځي. خو دې ته دا شی ښه کلیعام میلاویږي. که چېرې سرکار پرې لږ غور وکړو او لږه سختې ورپسې راواچو کېدای شي دا شی کنټرول شي. یقینا پښتنو ورونو دا زما خبرې تاسو واورېدې. زیاتره چې کومې زمونږ په پېښور کې یا په دې خوشه علاقو کې کومې بدې پیښې راځي د هغې شاته د بنیادي وجوهات چې زیاتره وګورئ که شوکماري نو هغه به هم د آیسو ښکاري، که بل څوک راپاسي او هغه داسې یو اقدام اوچتوي چې مطلب هغه د زبان باندې راتلو په غوږونو د اورېدو هم نه وي. خو لکه دا داسې وي چې زمونږ قام قبیلې زمونږ خواږه خواږه مشران زمونږ رشته داران یاره میندې خو ډېرې زیاتې په بچو باندې خوږېږي. هغه مور خو چې دی لکه دې بچي سره چې لکه کله نه وي دا د مور په خېټه باندې چې هغه څومره تکلیف تېروي، هم هغه بچي د لاسه بیا هغه دې تورو خاورو ته راشي. الله تعالی دې زمونږ په ستاسو په حال باندې په دې آینده نسل باندې خپل رحم وکړي، خصوصي چې موږ د دې بدو پیښو نه ښکار نه بچ شو. خاص کر چې دا کم زموږ په معاشره کې دا کم بد لعنت دی آیس ورته ویل کېږي چې موږ د دې نه بچ شو. یقینا دې کې به موږ خپله هم کردار ادا کوو او د حکومتي چارواکو نه به هم دا مطالبه کوو چې دې کې خپلې صرف دا مه کوئ چې لکه راشو موږ قانوني کاروي کوو پرچو کې او سړی جیل ته لاړ شي 2 ورځې پس هغه بیا راوځي. د دې دپاره د مخنیوی صرف دا دی چې ټیک ټاک کریک ډاون پکار دی. هغه سړی چې هغه موږ ګرفتار کو وینیسو او بل مخامخ کو چې در راوړي او زما د زوی له لاده ورکو کوو به که نه بالکل دا کار الله هم خوشحاله او آباد درځي.